دا جسم غذا غواړي نو رزق کې درې ټیمه موږ لازمي ولا غذا ورکو او خوشاله ساتو چې دا جسم خوشاله جو موږ خوشاله یو د دې خیال ساتو او کله موږ غذا روټي نه ورکو نو دا جسم بیماریږي زړیږي ضعیف کیږي بیا موږ کی طاقت نه دې لپاره موږ خپل اولاد بهر ممالک ته لیږو چیرته دنیا ګټه او مقصد څه دی چې د اولاد خدمت کوا او د مور او پلار او غذا پیدا کوا چا باندې موږ تعلیم وکړو صرف د جسم خدمت لپاره چا باندې موږ کالج او یونیورسيټي وایو چیرې مستقبل کې به ته یو نوکر شي ډاکټر بشي او طالب تنخواه راځي د جسم خدمت په پکو لیکن انسان کی اصل بل شی دی چې هغه روح ویل کیږي هغه روح بل عالم نراغله والله هغه روح هم غذا علیګل جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمائی القرآن مأدبۃ اللہ قرآن دا اللہ تیار دسترخوان دی څنګه چې دا جسم غذا غواړي روټي غواړي او غواړي دا رنګه دې کې اصل روح دی دا جسم سورلای دا هغه روح هم غذا غواړي هغه هم غواړي هغه هم دا خوراک ستا غواړي لیکن د روح طرف ته مونږ توجه ډېره زیاته کمه کوو روح طرف ته مونږ توجه ډېره زیاته کمه کوو ولی که یو عالم درته وایي طالب جان خپل بچی نه تعلیم جوړ کا مونږ وایو یاره ظاهر کې که دنه مونږ ډاکټر جوړ کو ماسټر جوړ کو بل څه ته جوړ کړو نو فایده به راله راکړي که زه ته تعلیم زه ته عالم جوړ کم ماله به څه فایده راکړي الټه به نقصان راکړي ها علما نقصان نه ورکوي دې باره کې یو شاعر وایي وی شنیدم کہ مردان راہ خدا شنیدم کہ مردان راہ خدا دل دشمنا ہمرا نہ کردن تن ما داسی اوریدی چولما اولیاء اللہ خلق شری خپل ذاتی دشمن تو ہم تکلیف نہ ورکی زما استا بچی دا بس تکلیف ورکی لیکن من خپل مقصد خپل مستقبل پدې کې غنو چې زموږ اولاد دي دنیوي تعلیم حاصل کی او موږ لسس غذا لسنه پیدا کی پکار دا د وس مطابق ګټل پکار دي لیکن د روح خدمت موږ نن سبا بالکل پرېخه دي روح خوشاليږي په سمانه چې قران تلاوت کوي پدې باندې خوشاليږي د جسم خدمت پدې چې دل خوراک سکاک ورکوا هغه مونږ درځه کې درې ټیمه ورکو کنه ورکو دا جسم کمزوري کیږي بیا دې کې طاقت نه لیکن روح چې دې هغه غواړي ځکه هغه وګونه لري سترګې لري خوله لري هر څه لري هغه غذا غواړي نو دا غذا سره نبی رسول الله فرمایي القرآن مأدبۃ اللہ درو غذا هغه قرآن دی مونږه 24 غنټو کې یو ظلم قرآن نه راغلو چیرې د روح هم غذا ورکو او استادان فرمایي څنګه چې جسم کمزوري کیږي دا رنګ روح هم کمزوري شي خیال کوئ چې چرته دا روح را نه مړ نشي دا ژوندې په سبانه مزل راځو الله اکبر وایو الحمدلله وایو هغه ساوالی نور مونږه قرآن نانا قرآن سره بارتاخ کی کیدا تعویز پیوکا نور سکار پیوکا لیکن کم مقصد لدارا غلو قرآن مقصد مونږ نن سبا پرېخې دی د روح غذا دا قرآن مونږ پرېخې دی قرآن کې څه دي قرآن کې ډېر څه دي لیکن مونږ خود مطالعه وکړو د قرآن مونږ خو قرآن یو استاد تکیرو چې قرآن راته وښایا مونږ د نوي دور خلق ماډرن دور خلق دې کې مونږ دا وایو یاره مونږه آزاد خلق یو سوچ باندې مونږ هر څه ځان لکولی شو
یادو ساده عرب مونږ نه ډیر زیات خيارو مونږ وایو پخوانی عرب داسې جاهلانو داسې نه د اصلاح عالم لپاره د ټول عالم لپاره الله عرب خوخی هغه د اصلاح د عالم کوي عرب خيار خلقو ډیر نر خلقو مونږ وایو یاره عرب جاهلانو نه عرب جاهلان نو خيار خلقو غیرت والا خلقو تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یو کس تپوس کړي یا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم ته څه دعوت ورکول غواړي هغه وایي چې دا دعوت ورکوم چې یا ایو الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا دا ورته وایي ځن تو حاربک العرب والعجم کته دا دعوت ورکې عرب او عجم بدر سره جنگ کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مشر نه پرېخي صحابه دومره د جسم خدمت نه کړي سوره چې د روح خیال ساتلې مونږ په دې دور کې د جسم خیال زیات ساتو لیکن د روح خیال زیات نه ساتو او روح غذا قرآن دی او قرآن کې څه دي قرآن کې ډېر زیات دي ایو زنانه یو بادشاہ ته خط لیکلو جواب ورله ورکړو هغه دا خواهش و چې زه د دیدار وکم ملاقات وکم چې دا څنګه زنانه دومره اوخیاره دومره ښه شاعره ده نو هغه ورته وایي یو بیا شعر ورته لیکلی وی ترسخن مخفی منم چوبوی گل در برگی گل ترسخن مخفی منم چوبوی گل در برگی گل هر که دیدن میل دارد ترسخن بیند مرا وی زخبل پا کلام کی داس پٹیم څنګه چې ګلاب کی خوشبو پټا ده کما قتل الغواړي نو زما په کلام کې ما وګورا نو کوم الله تزان رسول غواړو نو الله خپل کلام را لګلې او الله رب العزت فرمای فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون موږ همیشه پریشان یو خفه یو یره مستقبل مو خنه دی اصل وجه دا موږ د الله کتاب پرېښې دی که موږ د الله کتاب راغسته صحابه له الله سوره عزت ورکړ بلال رضی الله تعالی عنہ له الله سوره عزت ورکړ داغو مبارک قرآن رضی الله عنه ورضوا عنه اعلان ولی کوي ولی هغه قرآن ته ټیم ورکړو دته الله کتاب ویلو مونږه هغه فائدہ را د حاصلېږي قرآن ته کینو او که فائدہ نه حاصلېږي بیا موږ د قرآن ته نه کینو حالانکه موږ راغلي یو دنیا ته دې لپاره چې موږ د الله راضي کو الله راضي کېږي په څه باندې هغه کتاب باندې راضي کېږي چې هغه کتاب الله را لېږلی او هغه له موږ عملي جامه ورکړو نو پکار دا ده چې موږ خپل اولاد هغه مدرسې ته راولو خپل اولاد هغه قرآن او حدیث علماء طلبات جوړ کو داسې نه چې مونږ وایو داسې دي شي او بیا الټا هغه بیا سبا مونږ ته ودرېږي او زمونږ دشمنان شي زمونږ کامیابی زمونږ مستقبل زمونږ خوشحالي صرف یو الله په کتاب کې ده بل دنیا هیڅ کتاب کې نشته الله دې مونږ په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب